اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مسلمانانو پښتنو ورونو، که د نړۍ په هر ګوټ کې یې، که په خیبر پښتونخوا کې یې، که په بره پښتونخوا لوی افغانستان کې یې، که په جنوبي پښتونخوا کې یې، که په عربي هیوادو کې یې، او که په اروپایي هیوادو کې یې، او که په امریکایي هیوادو کې یې، د حساس د طرف نه سلامونه قبول کړئ. ګرانو کتونکو، نن چې موږ ستاسو سره په کوم موضوع باندې خبرې کوو، نو هغه ډېر داسې یو عجیبه غوندې کې موضوع دی. داسې د انسانیت نه پرېوتی کار شوی دی، ډېر ناوړه کار شوی دی، ډېر جبر شوی دی، تشدد شوی دی، وحشت شوی دی، بربریت شوی دی. که د هغې په څومره ټکو کې غندنه موږ وکړو، نو هغه بیا هم کمه ده. او دا بیا زموږ د دې ملک مملکت پاکستان او بیا په ځانګړې توګه زموږ د خیبر پښتونخوا د پښتنو د قام یو غټه ستونزه ده چې د برداشت ورځ په ورځ کمیږي. په هر وطن کې سیاست کیږي، په هر وطن کې مختلف ګوندونه وي، مختلف نظریات وي. څوک نیشنلیست وي، څوک اسلامیست وي، څوک بنسټپال وي. د هر چا خپل یو سوچ او یو فکر وي. د هغې تحت خلک د یو نظریې سره بیا ولاړ او سیاست کوي. د نن نه 2-3 ورځې مخکې زموږ د لوور دیر یو 2 ځوانان چې هغه په کوسټر کې ناست وو او سفر یې کاوه، او په لارې باندې په سیاسي تکرار شروع شو. چونکې د هغو څه زنانه وې، زه خو داسې خبر شوی یم، او هغو هغه کسانو ته وویل چې یاره تاسو کنځل مه کوئ. هغو پکې کنځلې کولې. زموږ څه زنانه دي، په دغې باندې تکرار وشو، او په دغې باندې چې تکرار وشو، بیا په هغې کې وروسته جوړه هم وشوه، خبرې هم وشوې، خبره ختمه شوه. خو چونکې کم مخالف فریق چې و، نو هغو خپلو کسانو ته ټلیفون کړی او هغوی راله او دغه د لوور دیر دغه کم 2 ځوانان چې وو د سیار درې، په هغو باندې ډزې وکړې، او په هغې کې یو ځوان چې دی نو دا شهید شو، له منځه لاړ. او بل چې و نو هغه انتهایي ټپي شو. نو دا پښتنو ورونو څومره د افسوس خبره ده، څومره د خفګان خبره ده چې لاول خو موږ مسلمانان یو، یو کلمه ګو ورونه یو، د هغې نه پس بیا موږ پښتانه یو. نو اسلام لاول، اسلام یو ډېر ښکلی دین دی. الله پاک دې پرې موږ پوهه کړي او الله پاک دې موږ د اسلام په لار روان کړي. نو که چېرې یو مسلمان بل مسلمان دپاره هغه چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم حدیث ته وایي چې یو مسلمان د ځان دپاره څه خوښوي، نو هغه دی د بل مسلمان ورور دپاره هم خوښوي. او بله دا خبره ده چې چا یو انسان بچ که، نو د پوره انسانیت بچ که. یو طرف ته خو د اسلام دا تعلیمات دي، بل طرف ته بیا موږ پښتانه یو. پښتون داسې یو قوم دی، دا داسې یو ژبه ده. د دې پښتون دې ته نه وایي چې یو سړی په پښتو کې خبرې کوي نو لکه دا پښتون دی. پښتونولي چې ده، دا یو ځان له نظام دی، یو کلچر دی، دا یو رسم دی، د دې یو رواج دی. پښتانه چې دي نو دا ډېر مهذب خلک دی. د پخوا نه چې دوی را چلېدلي دي، که په لوی افغانستان کې دي، یا که په پاټا کې وو، یا که په خیبر پښتونخوا کې وو، دوی ټول عمر د قانون او د ضابطې او د یو آیین تحت ژوند تیر کړی دی. او هغه آیین چې دی نو هغه پښتونولي ده. نو په پښتونولۍ کې هم دا نشته چې ته راچوت شي او په معمولي تکرار او په معمولي خبرو باندې خپل یو پښتون ورور قتل کړي. نو دغه کوم ناوړه واقعه چې شوې وه په کاټلن کې، موږ د دغې په سختو ټکو کې غندنه کوو. او چونکې سبا 2 بجې په شهید چوک کې په دغه سلسله کې یو احتجاج، یو لاریون به ریکارډ کیږي،
نو زما ټول د تیمرګرې ځوانانو ته، د لوور دیر او د اپر دیر ځوانانو ته دا درخواست دی چې هغه په دغه لاریون کې پخپله هم شرکت وکړي او د سوشل میډیا د لارې په دې کې خپله ونډه واچوي چې کم قاتلان دي، کم چا چې ظلم کړی دی، چې قانون په حرکت کې راشي او هغو ته قرار واقعي سزا میلاو شي. والسلام.